دا ملګری تپوس کوي چې یو کس دی هغه په کرسۍ ناست دی یا په کټ کې ناست دی او د هغه په خوا کې بل کس په ځمکه باندې ناست دی او هغه تلاوت کوي، نو دی پاسه کس له کته کوزېدل پکار دي او که دی بره کس له بره راختل پکار دي کټ ته. نو جواب دا دی چې بهتره دا ده چې قرآن پاک او د قرآن پاک تلاوت کوونکي هغه په اعلی حالت کې وي. نو که دی کټ کې ناست کس ته په ځمکه باندې کې ناستل آسان وي او څه عذر نه وي، نو دی ټول یو شانتي کینی، یا دی ټول کټ ته شي یا دی ټول ځمکې ته شي. خو لیکن که چېرې دغه کس معذور دی، هغه ته د خپو تکلیف دی یا د ملا تکلیف دی چې هغه په ځمکه باندې نشي کېناستی او کرسۍ یوه ده، نو بیا په دې حالت کې څه حرج نشته. خو که عام حالات وي نو د قرآن پاک قاری هغه چونکې د قرآن پاک سره نسبت دی او تلاوت کوي، نو د هغه حالت اعلی کېدل پکار دي د سامعینو او د اوریدونکو نه جي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس کور جوړوي او هغې سره خوا کې چې څومره خلق دی نو هغې ټولو کونډې لګولې دي، او چې د چا په کور کې میټر دی نو هغه د هغې نه کافي فاصله کې دی. نو دی وایي که زه د دغې کونډو والو نه بجلي راولم او بیا د هغې بل مطابق پیسې زه مدرسه کې یا جومات کې ورکم، نو د دې شرعي حکم څه دی؟ نو جواب دا دی چې بجلی غلا کول دا د شریعت په نظر کې ناجایز او حرام دي، او دا د ټول قوم پیسه او داسې کس د ټول قوم مجرم ګرځي. نو که چېرې څوک داسې کوي کونډې لګوي، نو هغه د هغې ذاتي عمل دی، د هغې حوصله افزایي او هغې ته په درنه سترګه کتل یا هغې ته ټیک ویل دا ناجایز دي. دغه ملګری د ځان له د میټر انتظام وکړي، او بهتره دا ده چې د کور بنیاد په جایز طریقه باندې او د حلالو په کمایۍ باندې کیدي. الله تعالی به وله انشاءالله تعالی په مستقبل کې ډېرې خوشحالۍ او برکتونه ورکي. خو که چېرې ضرورت وي نو دی کوشش وکړي چې د هغه لرې کور نه دی تار راولي چې دوره ډېر آبادۍ کوي، نو 400-500 میټره تار لګول دا به هم څه مشکل نه وي. د دې سره سره که چېرې چا د غلا د میټر بجلی استعمال کړي وي، نو بیا هغه چې کله خپل ځان بریوزیمه کول غواړي، نو هغه به هغه عمره پیسې وابډې ته په څه طریقه باندې رسوي، ځکه چې د دې اداره موجود ده چې کومه د بجلی انتظامی اداره ده، هغه وابډه ده، دغې ته به پیسې رسول غواړي. دغه پیسې په نورو ځایونو کې که هغه جومات وي، که هغه مدرسه وي، که هغه غریبانان وي، په هغه ځایونو کې خرج کولو سره به دی نه بریوزیمه کېږي. دا ملګری تپوس کوي چې د حضرت آدم علیه السلام نه پس دویم پیغمبر څوک و؟ نو د حضرت آدم علیه السلام نه پس دویم پیغمبر حضرت شیس علیه السلام و جي. دا ملګری تپوس کوي چې کله نارینه واړه بول وکي نو اودس اوچولو کې هغه ټیشو پیپر یا لوټه وغیره استعمالی، نو زنانه د پاره څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې کوم حکم د نارینه د پاره دی هغه حکم د زنانه د پاره هم دی. زنانه د اودس اوچولو د پاره ټیشو پیپر یا لوټه وغیره استعمالولی شي، او کله چې بنده اودس ماتې وکي نو د هغې نه پس اولا یعنی په ړومبی پیره باندې په ټیشو باندې یا په لوټه باندې اودس اوچول پکار دي، بیا د هغې نه پس اوبه استعمالول پکار دي جي. دا ملګری تپوس کوي چې د سجدې تلاوت نیت او د هغې طریقه مونږ ته ووایي. نو جواب دا دی چې کله بنده د قرآن پاک تلاوت کوي او سجدې والا آیات تلاوت کوي، نو په ده باندې سجدې تلاوت واجب شوه. په دغه ټیم باندې وکړي نو ډیره بهتره ده. که په دغه ټیم باندې ونه کړی شي نو چې کله دته موقع وي نو دا به کوي. دا کول واجب دي، یعنی د فرض په شانتي دي. او چې کله د سجدې تلاوت د ادا کولو اراده وکړي نو اودس به کوي څنګه چې د مونځ دپاره اودس شرط دی. دغه شانتي تمام شرایط د دې د مونځ والا دي، کپړې صفا او دغه رنګې ځای صفا. او چې کله د سجده تلاوت ادا کوي نو که په ژبه باندې نیت ونه کړو نو صحیح ده، ځکه چې په زړه کې د نیت د مخکې نه موجود دی چې ما د قرآن پاک
آیات تلاوت کړی دي زه د هغې سجده کوم او کنه په ژبه باندې نیت خامخا کول غواړي نو نیت مې وکړ زه د اخلاصه د قرآن پاک د تلاوت هغه واجب سجده ادا کوم. الله اکبر به ووی او لاس به غوږونو له نه وړي، صرف الله اکبر به ووی، لاس به غوږونو له نه وړي او لاړ به شي سجدې له 3 پیرې به سبحان ربی الاعلی ووی کم از کم او بیا به د هغې نه راپاسي الله اکبر به ووی، سلام به نه ګرځئ. بس دا د سجدې تلاوت طریقه ده. جی دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ یو کور دی هغه مونږ په کرایه باندې ورکړی دی، نو هغه چې کوم کس په کور کې اوسیږي نو هغه ډیر غریب دی، هغه ته زمونږ د کال یا څه کم و بیش کرایې پاتې دي، زما پلار ورته نه معاف کوي. نو دی وایي که زه کلي ته لاړ شم او زه هغه کرایهدار سره ملاو شم او هغه ته ووامه چې ستا ته څومره کرایه پاتې ده، نو زه په زړه کې دا نیت وکړم چې دا زما د مور پسې صدقه ده او هغه ته زه ووامه چې ته زما پلار ته ووایه چې ما کرایه هغه له ورکړې ده او زه هم پلار ته ووامه چې کرایه ما له هغه راکړې ده او دغه کرایه زه هغه ته وبخم او د دې ثواب زه خپلې مور نیت وکړم. نو د دې مسلې څه حل دی؟ نو جواب دا دی چې هغه سره دغه شانتې معامله کول هغه ته ستاسو د معاف کولو دا جذبه دا یو ښکلې جذبه ده او الله تعالی به ان شاء الله تعالی د دې ثواب مور ته ورسوي. خو لیکن په دې طریقې کار کې د دروغو هغه یو خبره موجود ده چې هغه تاسو له پیسې درکړي نه دي، ستا پلار ته هغه وایي، ته هم پلار ته وایي چې ما ته پیسې میلاو شوي دي. نو د دې دروغو نه د بچاو دپاره د ټولو نه ښه صورت دا دی چې هغه څومره کرایه جوړیږي، مثال په طور باندې 10,000 دي 20,000 دي او دا تاسو خپل مور پسې صدقه کوئ، نو هغه په دې وخت کې ضرورتمن دی او راګیر دی، نو تاسو دغه پیسې هغه له ورکئ او هغه ته ووایئ چې دا په زما پلار له کرایه کې ورکئ چې څنګه تا ته مناسب ښکاري او په خپل زړه کې دا نیت وکئ چې دا زما د مور پسې صدقه ده، نو دا به ډېره زیاته بهتره وي او په دې کې به د دروغو خبره هم رانه شي او دغه رنګې چې تاسو وایي زما پلار سره اختیار دی، ټول کنټرول هغه سره دی، نو د دغې خرابۍ نه به هم تاسو بچ شئ. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس په موبایل کې یا په ریډیو کې آیت د سجدې واوري نو په ده باندې سجده تلاوت واجب کیږي او کنه؟ نو جواب دا دی چې کله داسې قسمه تلاوت بنده اوري په موبایل باندې یا په ریډیو وغیره باندې چې هغه د مخکې نه ریکارډ شوی وي، انو دا سې قسمه تلاوت اوریدو سره کاغی پکې آیات سجده وي نو تلاوت سجده په بنده باندې نه واجب کیږي. البته کچری په موبایل باندې یو پروګرام نشر کیږي براه راست او هغه کې یو کس آیات د سجدي والا آیات تلاوت کو او دی اوریدون کی واورید او دته دا یقین دی چې دا आवाज براه راست را روان دی، ریکارډ شوی आवाज نه دی، نو په دې صورت کې په باندې آیات د سجدي د اوریدو د وجنه سجده تلاوت به واجب کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس بل په نیمه باندې ځمکه ورکړه بیا هغه فصل سنبال کو نو د مالک ته چې کوم ایسه رسي بیا د مالک نه د هغې خرچه علي د هغې اوړو نو دا خرچه اغستل جایز دي او که ناجایز دي؟ نو جواب دا دی چې داسې قسمه مسایلو ته منګه عرفي مسایل وایو، یعنی دې کې به د علاقې هغه نوعیت ته کتی شي چې په کومه علاقه کې په زمیندار باندې مالک ته دغه فصل رسول وي نو بیا دغه خرچه نالي، او کنه زمیندار باندې دغه خرچه رسول دغه فصل رسول لازم نه وي نو که بیا هغه د مالک نه خرچه اخلي نو په دې کې څه حرج نشته. بهتره دا ده چې چونکې دا معاملات دي نو دا چې څومره صفا وساتلی شي نو دوره به د خفګانونو نه سړی بچ وي او د الله تعالی د طرف نه به معامله صفا رواني. نو که چېرې دی وله دغه غنم یا جوار وړي مالک له او که دې خرچه اغستل غواړي نو په واضحه الفاظو دې ورته ووایي چې د ټرالۍ دوره کرایه شوه هغه مال راکه، نو دا به د ټولو نه صفا معامله ویږي. دا ملګری تپوس کوي چې قرآن پاک کې د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام کوم واقعه ده
نو چې کله دی دواړه ملاو شو نو بیا دی سره چې کوم خادم موسی علیه السلام سره نو بیا هغه کم پله لاړ. نو جواب دا دی چې دغه خادم یعنی یوشع علیه السلام بارکه دوه قسمه روایت دي. یو روایت دا دی چې دی واپس راغلیو او دویم قسم روایت دا دی چې دی موسی علیه السلام سره مخکنی سفر کې شریکو. بیا قرآن پاک کې چې کومې د تصنیع والا صیغې راغلي دي نو هغه د اصل په لحاظ سره دي چې اصل مقصودی د دوانو سفرو هغه چونکې خادمو نو ځکه الله تبارک وتعالی هغه تصنیع والا صیغې ذکر فرمایلی. دا ملګری تپوس کوي چې کله یو عالم درس کوي یا تقریر او وعظ او نصیحت کوي نو په دغه دوران کې ذکر کول خدي یا ندي خو. نو جواب دا دی چې بعضی اعمال داسې وي چې د هغې دپاره یو ټیم ملاویږي بیا بل ټیم کې هغه نه کیږي، لکه درس و تدریس شو، د علماو وعظ شو، نو دا دغه وخت کې کیږي، بل وخت کې بیا د هغې اوریدل نه کیږي. نو په دغه وخت کې دې طرف ته توجه کول پکاري او ذکر اذکار دی نو هغه بېشکه او بېشبهې یو لوی عمل دی خو هغه په بل وخت کې هم کیږي. نو په دغه وخت کې علماو ته غوږ کېښودل پکاري چې الله تعالی هغه خبرې انسان لته کوزي کی او د عمل توفیق ورکي او ذکر بل ټیم کول بیا بهتر دیجي. دا ملګری تپوس کوي چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم جنازه شوی و یا بغیر د جنازې دفن کړی شوی و. نو جواب دا دی چې سنن ابن ماجه دا د احادیث یو کتاب دی، پاغي کې روایت موجود دی چې کله خلق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غسل او د کفن نه فارغ شو نو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم جسم مبارک په یو کټ کې خودی شو او خلق به هغې کمرې ته ورتلل، دوه کسان یا درې کسان، نو مخکې نارینه لاړل او هغوی به جدا جدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې سلام کو. بیا به زنانه ور دننه شوي دغه شانتې طریقه باندې او هغوی به سلام کو. بیا به ماشومان دننه شو او هغوی به سلام کو. بیا به درود او سلام به کو. نو بیا د هغې نه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دفن کړی شو. څنګه چې با جماعت جنازه کیږي په عام امواتو باندې، نو چونکې عام اموات د مغفرت د دعا محتاج دي، د بخښنې محتاج دي، نو دوی دپاره دغه طریقه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه زمونږ د مغفرت د دعا محتاج نو صرف د درود او سلام به په هغه باندې وویلی شو. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنازې طریقه وجي. دا ملګری تپوس کوي چې یو امام مونځ سلام وګرځو مونځ پوره کولو نه پس، خو لیکن هغه ته شک و چې دا رکعتونه موږ کم وکړو که څنګه وکړو، خو مقتدیانو څه غږ ونه کړو، نو آیا دا مونځ وشو او که ونه شو؟ نو جواب دا دی چې داسې قسمه صورتحال کې پکار وي چې امام خلقو ته ووایي چې زما شک دا دی چې دا مونځ موږ کم کړی دی یا زیات کړی دی، نو که بیا هغوی ټول متفق شي او ووایي چې نه مونځ موږ پوره کړی دی، نو بیا مونځ کې څه حرج نشته جي. دا ملګری تپوس کوي چې زموږ علاقه کې دا رواج دی چې یو کس بل له غوا ورکي او هغه ورته ووایي چې دا په نیمه باندې ماله ساته، نو چې کله هغه بچی راړي نو بیا هغه خرڅه کي، نو نیمې پیسې مالک والی او نیمې پیسې هغه کس واخلي، نو دا جایز ده او که ناجایز ده؟ نو جواب دا دی چې په نیمه باندې څاروی ورکول د دې باره کې عام فتاوو لیکلي دي چې دا ناجایز دي، خو زمونږ د دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک والا حضراتو مفتیانو د تعامل د وجنه په دې باندې د جواز فتوا ورکړې ده، نو د هغې د فتوی په رڼا کې دا معامله جایز ده. نو چې کله د معامله ختمی نو هغه چې کومه ګټه شوې ده نو هغه د په خپل میاس کې د معاهدې مطابق تقسیم کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې د یو کس نه به طور مثال د ماسپښین مونځ قضا شو، نو آیا دی به دا د ماسپښین مونځ بله ورځ د ماسپښین په ټیم کې کوي او که نه د دې نه علاوه اوقاتو کې یې هم کولی شي؟ نو جواب دا دی چې د ماسپښین مونځ قضا شو یا بل مونځ قضا شو، نو چې کله تاسو ته موقع ملاویږي، که د مازدیګر په ټیم کې وي، که د ماښام ټیم کې وي، که ماسخوتن کې وي، که د شپې وي، که د ورځې وي، که په دغه ورځ وي، د هغې نه یو ورځ پس وي، 10 ورځې پس وي، چې کله هم تاسو ته موقع ملاویږي نو په هر ټیم کې یې کولی شئ. ښه جي.
دا ملګری تپوس کوي چې کله په موبایل کې بعضی خلک خپل وړوکی یو تصویر په سکرین باندې ولګي نو په دغه موبایل سره مسکیږي او کنه کیږي. او دویم تپوس دی دا کوي چې کله نا کله موبایل په مسکی د جیب نه غزار شي بیا په هغې باندې رنګ راځي نو بیا هغه تصویر مخې تخکاری نو دې سره موس باندې څه فرق پریوزي او که نه پریوزي. نو جواب دا دی چې د تصویرانو دا سلسله د دې حوصله افزایي نه ده پکار، د دې نه ځان ساتل پکار دي. خو لیکن که چېرې یو کس موبایل باندې تصویر لګولی وي، موبایل سکرین آف وي، نو په دې سره موس کې څه حرج نه راځي. البته که موبایل غزار شو او په هغې باندې رنګ راځي او بیا تصویر ښکاري نو دې سره موس مکروه کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس سفر کې او د ماسپښین یا د مازیګر یا د ماښام مونځ د هغه نه قضا شو او ماسخوتن هغه دغه مونځونه قضا کوي، نو نیت به څنګه تړي؟ نو جواب دا دی چې مثال په طور هغه نه د ماسپښین مونځ قضا شوی دی په سفر کې او د بیا ماسخوتن دغه مونځ کوي، نو نیت به داسې تړي، نیت مې وکړه زړه د اخلاصه 2 رکعاته د نن ماسپښین فرض سفرانه مونځ ګزارم، داسې نیت به تړیږي. دا ملګری تپوس کوي چې موږ د لاهور نه ډایو بس کې کېناستو او راتلو نو په لاره کې احتجاج نو موږ ګاډی راګیر شو نو د مازدیګر مونځ ټیم راغی او ټیم ته خو هغې دروازې نه کولاولې او موږ ورته وویل خو هغې دروازه موږ ته نه کولاوله. بیا د ماښام مونځ هم دغه صورت حال نو ما د ګاډي دننه تیمم ووو او د سیټ کې مې مونځ وکړو نو دا مونځ وشو او که ونه شو. نو جواب دا دی چې په داسې قسمه حالاتو کې چې کله ګاډی نه ودرېږي او عذر وي نو حکم د شریعت دا دی چې بنده به دغه ګاډي په سیټ کې په ناسته باندې مونځ کوي، په دې شرط سره چې کله مونځ شروع کوي نو هغه ټیم به قبلې ته رخ برابروي. بیا که ګاډی تاویږي را تاویږي نو څه حرج نشته، او چې کله ګاډی ودرېږي او د ښه په سا صورت شي نو دغه مونځ به دوباره کوي. نو تاسو دغه مونځ چې کړی دی دغه 2 منځونه د مازدیګر او د ماښام دا تاسو به دوباره کوئ. دا ملګری تپوس کوي چې غاښ باندې کور لګولی وي نو دغه کور سره اودس او غسل کیږي او که نه کیږي؟ نو جواب دا دی که چېرې هغه کور مضبوط لګېدلی وي او جدا کیږي نه نو دا د غاښ په حکم کې دی، نو چې دغه کور لون شي نو اودس هم کیږي او غسل هم کیږي. په دې صورت کې دننه غاښ ته اوبه رسول دا ضروری نه دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس جامه لګولې ده او هغه تالوی ورسره هم لګولی دی، نو دی دا تپوس کوي که چېرې دغه اودس وغیره په موقع باندې دغه جامه دی لرې کوي نو تالو ورسره به هم لرې کول غواړي نو هغه ته بیا ډېر تکلیف میلاویږي، نو هغې دپاره څه حکم دی؟ نو جواب دا دی که د څه مشقت او تکلیف نه بغیر دغه جامه لرې کېدی شي نو لرې کول پکار دي، او که نشي لرې کېدی یا تکلیف ډېر وي نو بیا دا د شریعت په نظر کې عذر دی، نو بیا د دې لرې کولو ته ضرورت نشته. دا ملګری یو تپوس کوي چې ما په یو کتاب کې د مونځ په کتاب کې د التحیاتو چې کومه دعا ده نو هغه ما داسې ولیده چې هغې کې اخره کې وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نو دی وایي چې موږ خو داسې وایو چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نو دا کتاب والا صحیح ده او که زمونږ دا دعا صحیح ده؟ نو جواب دا دی چې دا کتاب کې کوم لیکلي ده نو دا صحیح ده، او عام حالاتو کې که یو سړی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له وی نو څه مسله نشته، خو چې کله مونځ کې التحیاتو کې وی نو بیا دې په دې طریقه باندې وی چې په کومه طریقه باندې لیکل شوی دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د 2 ګواهانو په موجودګۍ کې بل کس ته ووي چې ما خپله فلانکی لور تاله د دومره مهر په عوض کې په نکاح کې درکړه او هغه ورته ووي چې ما قبوله کړه. نو دی تپوس کوي چې دا نکاح وشوه او که ونه شوه په دې کې خطبه نشته، په دې کې امام صاحب نه دی راغلی،
نو دا نکاح کیږي او کنه کیږي. نو جواب دا دی چې چونکې په داسې قسمه صورتحال کې د نکاح والا بنیادی چې کوم ارکان دي نو هغه موجود دي، هغه ایجاب او قبول دی، د دوه گواهانو موجودګي ده، او دغه رنګ د مہر هغه تقرر شوی دی. نو نکاح والا بنیادی ارکان د موجودوالي د وجنه نکاح خو وشوه، البته په مسنون طریقه باندې نکاح نشوه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای کل خطبه لیس فیها تشهد فهي کالید الجزمه، یعنی هر هغه واده یا نکاح چې په هغه کې خطبه اونو ویل شي نو هغه د داسې لاس په شانته ده چې هغه ناقص وي، نیمګړی لاس په شانته ده. نو په نکاح کې خطبه ویل دا مستحب دي، بهتره ده چې خطبه او ویل شي او علی الاعلان په کلاو مجلس کې د خلق روبرو نکاح وکړي شي، دا به بهتر صورت ویږي. دا ملګری تپوس کوي چې په موبایل کې یا په ټیپ کې ریکارډ تلاوت لګیدلې وي، هغه کې آیات د سجدي تلاوت شي یا دغه شانتي یو کس د عالم بیان اوري و درس اوري او هغه تلاوت کی د آیات د سجدي، نو په اوریدونکو باندې سجده واجبېږي او کنه واجبېږي. نو جواب داده چې کله आवाज براه راست ناراضي بلکې هغه आवाज ریکارډ شوی وي او هغه اوري، نو د ریکارډ شوی आवाज اوریدو سره سجده تلاوت نه واجبېږي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس په وړومبي رکعت کې یو صورت شروع کو چې کله هغه صورت نیم اووي نو دی غلط شو او د یو بل ټکی اووي، کله چې د خپل غلطای احساس وشو نو دی رکوع لاړ الله اکبر اووي، نو دا مونږ وشو او که او نشو. نو جواب داده چې شری د فرض قرائت پوره کړی وي نو مونږ یې شوی دی، او که فرض قرائت نو پورا کړي او فرض قرائت هغه درې مختصر آیاتونه دي، نو که دغه عمر قرائت نو پورا شوه نو په د باندې سجده سهو کول واجب. نو بیا دله په دغه موز کې د موز په ټیم کې دنه کده سجده سهو نه کړي نو په دغه موز ټیم کې دنه د موز دوباره کول واجب، او که د موز ټیم اوته وي نو بس هغه موز شوه د سره د نقصان نه او سره د کمینه دوباره کول داغي ضروری نه دیږي. دا ملګری تپوس کوي چې د یو کس خپل بچی نوي او بل کس اغل خپل لور یا زوی ورکی نو د دې شرعي حیثیت څه ده؟ نو جواب داده چې کله د یو انسان خپل بچی نوي نو دا د الله تعالی تر طرف نه یو فیصله ده، هغه له پاغي باندې صبر کول پکار دي. ان شاء الله تعالی الله تعالی په دنیا کې دا غینه اولاد والا نعمت واغست، اولاد نعمت ورنکو نو آخرت کې بوله د دې ډیر لوی بدلی ورکي چې کله هغه پاغي باندې صبر او د الله تعالی په فیصله باندې رضا وي. باقی خبره ده چې د یو کس لپاره بل چاله خپل اولاد ورکول، نو که یو سړی خپل بچي خپل یو محرم لا یو محرم زنانوي محرم نارینوي هغه لور کی او هغه دغه ماشوم تربیت کوي نو په دې کې څه حرج نشته، تربیت کولو کې څه حرج نشته. که سړی په خپل د خپل اولاد تربیت کوي یا ولتر تربیت کوي یا تر اوساتی، خو لیکن هغه داسې طریقه باندې ورکول چې هغه شریعت په جبه کې هغه ته هبه ویل شي، نو دا هبه کول او تملیکن ورکول چې هغه یو قسم له داغي ماشوم پلار جوړ شي او داغه خزه داغي ماشوم مور جوړ شي، دا جایز نه دي. ځکه چې دغه ماشوم بچي آزاد دی او آزاد انسان د چا ملکیت کې نیوي چې هغه بل لور کوي او هغه بل لور کوي، دا یو وجه ده. دویمه وجه ده چې کله دغه ماشوم هغه بل چاله ورکی نو که هغه پرورش کوي او دغه وسره رشتہ د محرمیت وي بیا خو جایز دي، خو لیکن په شناختی کارت کې فارم بی وغیرہ کې با هغه د پلار په خانه کې د خپل اصل پلار نوم لیکي
او د مور د نوم په خانه کې به د خپل اصل مور نوم لیکي. نمبر 3 خبره داده چې کله خدای مکه اصل پلار وفات شي نو دته به د هغه په میراث کې حصہ ملاويږي. دغه چې کوم پلار سره د تربیت حاصل کوم کس سره د تربیت حاصل کړي دي داغه نه به د میراث کې صحیح حصہ نه ملاويږي الا دا چې هغه ورته وصیت کی یا ورته شی تحفه کی. د عملګری تپوس کوي چې یو سړی د سفر نه واپس راته او د یو موس ټیمو نو کده کلی حدود ترانځ دی شوه دی نو کده دغه کلی حدود نه بهر موس کوي نو سفرانه وي ولیکن د سره دوره ټیم شته چې د کلی حدود ته په دغه ټیم کې دن را دن کې دی شي نو آیا دی به د موس بهر کوي د کلی حدودونه او که دن نه وکي؟ نو جواب داده چې دا د په مرزای باندې موقوف ته چې څنګه دته اسانتیاوي که د کلی حدودونه بهر دغه موس کوي نو سفرانه وکي او که د کلی حدودونه بهر د موز اون کړي شو بلکې کلی حدود ته دن نشو نو بیا به دغه موز دی پوره کوي. دا ملګری تپوس کوي چې زه د پابېړنی یم نو اوس که زه سفر لاړ شم واپسای کې چې زه سوابای ضلعې ته رادن نشم نو زما سفر والا احکامات به ختمیږي او که د پابېړنی کلی حدود ته رادن نشم نو زما د سفر والا احکامات به ختمیږي. نو جواب داده چې د سفر شروع کېدل یا د سفر ختمیدل د دې احکاماتو تعلق د کلی حدود سره دی د ضلعي حدود سره نه دی ځکه چې زمونږ د ضلع سوابای حدود تقریبا جانګيري خوا کې به دغه ځای نه شروع کیږي حالانکه سوابای ډیر دی خوا د دینه نو تاسو چې کله واپسای کې راځي نو په سوابای کې به تاسو سفرانه مسکوي تر سو پوري چې تاسو د پابېړنی یعنی د خپل کلی حدود ته نه وردن نشوي در هغه پوري به تاسو د شریعت په نظر کې مسافر شمار کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې عام طور مسله خدا ده چې کله یو سړی نه په سفر کې موس قضا شي نو هغه بیا چې کور کلی کې هغه موس کوي نو هغه به سفرانه کوي خو لیکن کچری یو سړی آخر وخت کې کلی تر ورسېده سفر ختم شو نو دغه موس څه حکم دی؟ نو جواب داده چې د موس د قضا کېدو د هغه که سفر والوي یا حضر والوي نو د هغه اعتبار آخري وخت لده که آخري وخت کې د کلی تر رسیدلې وو او دغه موس په موقع اونکو پټې مې اونکو خو لیکن دغه موس په آخري وخت کې د کلی حدود د دن نشوي نو په د باندې به دا مونږ پورا قضا وي دی بر دغه موس پورا قضا کوي. دغه شانتي یو سړی د کلی نه روان شو او د موس ټیم مثلا ماسپخین یو سړی روان شو او د کلی نه او سفر باندې زی نو آخري وخت کې او د ماسپخین موز اون کړی شو په ټیم کې دنه نو آخري وخت کې بکته شي چې د سفر کې او کده په مقام باندې نو که آخري وخت کې د سفر کې داخل شوی بیا بر دغه موز د سفرانه قضا راړي. مطلب دا شو چې د موز د قضا کېدو نوعیت دا د هغه آخري ټیم باندې موقوف دی که آخري ټیم کې د مسافر وو نو دی به هغه سفرانه موز قضا کوي که آخري وخت کې د مقیمو انو دی به پورا موز قضا راړي. دا ملګری تپوس کوي چې منګه دوبای کې یو د جمعې پرز باندې چې کله ډومبنه اذان وشي نو هغه پسې 2 منټه پس دویم اذان کیږي په دې درمیاني وقفه کې منګه سنت نشو کوله نو زمنګ د پارسو حکم دی دا سنت منګه د فرض موز نه بعد بکو او کسب بکو. نو جواب داده کچری تاسو په دې پویږي چې دا ډومبنه اذان د وخت داخلي دونه کافي سات رستو کیږي نو تاسو داسې کار کوي چې څنګه د جمعې پرز باندې ټیم ته ګوري او خپل غړای صحیح برابر کوي نو چې څنګه د جمعې پرز باندې د ماسپخین ټیم داخل شي که اذان شوی وي او کډوم باندې اذان نوي شوی نو تاسو سنت وکي او بیا اذان پسې خاصی موقع نه ملاويږي خو کچره دغم نشي کېده د ټیم داخلي دو سره فوري تور بانګوي نو بیا تاسو خپل سنت د فرض نه پس کوي. جی دا ملګری تپوس کوي
چې دا مسله بیان شوه چې د چا په جیب کې کپړه پلیته پرته وي نو هغې سره مونځ نه کیږي. نو دی وایي که د چا په جیب کې موبایل وي او په هغې کې ګانې وغیره وي نو دې سره مونځ کیږي او که نه کیږي. نو جواب دا دی چې ګانې په موبایل کې اچول دا خو به ذات خود ګناه دی، اورېدل هغې هم ګناه دی، خو لیکن چې کله موبایل کې دغه ګانې وي نو د دې حیثیت د سافټویر دی، تر څو پورې چې هغه په سکرین باندې نه وي راغلی نو هغه د یو سافټویر په شکل کې وي، یو ډیټا غونتې شکل کې وي، ان هغه داسې یو څیز نه دی چې په هغې باندې د پلیتوالي حکم ولګي. نو ساتل خو نه دي پکار، خو لیکن که چا سره موبایل کې دا څیزونه وي او په سکرین باندې نه چلیږي، موبایل کې دننه وي، نو بیا هغې سره مونځ جایز دی. د دې یو بل مثال هم دی او هغه دا چې قرآن پاک کلاو حالت کې یا د قرآن پاک نسخه یعنی کتاب واشروم توړل دا د قرآن پاک د بیادبۍ ذریعه ده او دا ناجایز دي. خو لیکن که چېرې یو سړي قرآن پاک موبایل کې ډاونلوډ کړی وي او هغه قرآن پاک په سکرین باندې کلاو نه وي، دننه موبایل کې پروت وي، نو یو حیثیت د سافټویر دی، نو دغه موبایل که سړی وړي باتروم ته نو په دې کې څه حرج نشته جي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس عمرې له لاړ، هغه د بیت الله نه وپیرې چکر یعنی طواف یو وکړ، بیا د صفا او مروه میس کې هغه چکر ووالي خو هغه شمارلی نه دي، نو اوس ورته ملګري وایي چې په تا باندې دم دی، نو دی د دې باره کې تپوس کوي. نو جواب دا دی چې دغه کس دی په خپل حالت باندې غور او فکر وکړي، دله داسې نو کول پکار، خو چونکې ته داسې کړي دي نو که د ده و چکرې پوره شوي وي نو بیا خو به د باندې دم نشته، او که و چکرې نه پوره شوي نو بیا به د باندې دم لازم دی جي.